محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دا آياتنا مباركة تولسم سپاری دا سورة الأنبياء آیت نمبر 59 نتر آیت نمبر 62 پوری آیتنا مبارکہ دی. در آیت نمبر 63 پوری آیتنا مبارکہ دی. تدین مخی آیتنا مبارکونا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا هغه بت پرس قوم واقعات شروع ده. پرون با آیتنا مبارکو کی دیر شد چه ورځ د ابراهیم علیه السلام دا بت پرست قوم بهر د کلی یو میلې ته وتیو او د دې دا بت خانه چې په کوم ځای کې د بوتان پراته او پاره کې یو غټ بت هغه مولاړ دا بت خانه خالی پراته و ابراهیم علیه السلام دا بت خانه ته وردن نشو په تبر باندې دا ټول بوتان مات کړ او تبر بیا د غټ بوت په مټه باندې کې خو یا په غاړه کې ورته ویزان کو. کله چې قوم د میلې نه واپس شول د خپل بوتانو حال یې وکتو نو قالو نبي ویل من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دی دا کار بآلهتنا زمونږ د خدایانو سره زمونږ د خدایانو سره دا کار چا کړی چې موږ ته خدایان مات کړي او بس خدایان چې څوک به ماته یو دی په خپل ځان دفاع نشي کولی. معلومه ده چې خدایان هغه نشته یو الله جل جلاله ذات هغه معبود بر حق دی هغه خدای دی هغه الہ دی هغه رب دی هغه خالق دی هغه مالک الملک دی. من فعل هذا بآلهتنا چا دا کار کړی دی بآلهتنا زمونږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین بشک دې خد ظالمانو نه دا غټ ظلم کوونکې دې چې دا کار کړي زموږ د خدایانو سره چې ټول مات کړي دي او داڼې وړې کړي دي. قالو بیا پکې شاوې چې سمعنا فتن موږ اورېدلې دي د یو ځوان نه یذکرهم چې دې زموږ د خدایانو عیب دې بیانولو چې دا خو کاڼي دي دا خو بیجان دي او دې خو چاته نفع نقصان نشي رسولی. هغه ځوان نه مونږ اورېدلو چې د دې ذکر به کول او د دې بوتانو زمونږ د خدایانو بد به بیانول. یقال له ابراهیم چې ویل کېږي هغه ته ابراهیم نوم ابراهیم دی. قالو نو بیا په خپله کې مشوره وکړه چې فأتوا به علی اعین الناس دې پیش کوي دې راولئ د خلکو د ټولو خلکو د سترګو د وړاندې خلک هم راجمع کوي د خلکو په مخ کې دې پیش کوي لعلهم يشهدون د پاره د دې چې دا خلقم گواه وي دا خلقم په دې خبره باندې گواه شي ټول خلق چې زمونږ د خدایانو سره دې سړي ظلم کړی دی. ابراهیم علیه السلام یې گرفتار کو خلق یې مراجمه کړل او د ټولو خلقو په مخ کې تپوس کوي چې قالو دې قوم وایي چې انت فعلت هذا بآلهتنا دې برادرای او د دې بستۍ خلق وایي انت فعلت آیاتا کړه دې هاذا دا کار بآلهتنا زمونږ د خدایانو سره یا ابراهیم او ابراهیم. قال بل فعله كبيرهم ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې بلکې دا کار وکړی دی کبیرهم په دې کې دی غټ بوت هاذا دا چې ولاړ دی تاسو مخ کې فاسألوهم د دې بوتانو سوالو کې د دینه تاسو کوي کنه چې دا کار د سره شا کړی دی غټ بوت سره دا شي کړی دی فاسألوهم او د دې بوتانو تاسو کوي ان كانوا ينطقون کچره دی خبره کوي. ابراهیم علیہ السلام په دغه جواب کې په دای باندې
د توحید دعوت ته په دای باندې اعتراض چې تاسو داسې بیوقوفه خلک یې چې کوم تاسو غټ خدای وایي او نو هغه په منډه باندې تبر دی ددنه تاسو کوي فسالوهم او د دینور وړو خدایانو نه چې تاسو ته واړه خدایان وایي د دینه تاسو کوي ان کانوا ينطقون که چر دې خبره کولې شي نو معلومه ده چې نه دی غټ بوت د دینور بوتانو حفاظت وکړو نه دی غټ بوت د دینور بوتانو د نقصان نه بچ کړو او نه دی بوتانو چې دی ورته خدایانو یې د خپل ځان حفاظت وکړي شو او نه دی خبره کولې شي د داسې سيزونو تاسو عبادت کوئ نو بل فعلهم کبیرهم دا کار دی غټ کړل نو دا په ظاهر باندې په دروغ دی ځکه چې ابراهیم علیه السلام خدا په خپل کړو ابراهیم علیه السلام خدا کار په خپل کړو بیا د دې څه مطلب دی چې دا کار دی غټ بوت کړی دا په ظاهر باندې دروغ دی دې ته توریه وایي او توریه مطلب دا دی چې دستا یو رنګي مراد دی داسې کلام داسې خبره چې دا غي دوه معنی دستا یو معنی مراد دی مخاطب او اوریدونکو ته نه بل معنی مراد واخلي دې ته توریه وایي ابراهیم علیه السلام توریه یو جواب دی دا بل جواب مفتی شفیع په معرفت القرآن کې کړی دی چې که فرض کدا کار دی غټ کړی وي او تاسو د دې کشرانو نه تاسو کې چې د سره خبرې ترو کې کنه که فرض کدا شي کړی وي د خبرې کولې شي او تاسو د دې نه تاسو کې ابراهیم علیه السلام دې ته د توحید دعوت ورکړي د چا عبادت کوي چا ته سجدي لګوي نو دا کار چې کوم نه دا ابراهیم علیه السلام دا خبره ده درو نه ده بلکې دا فرضي خبره ده که فرض کړي غټ دا کار کړی تاسو دا د کشرام نه تاسو کوي چې دا کار دې سره چا کړی کدي خبره کولای شي او یو معنی چې هغه تفسیر قرطبي او امام مجاهد او مختلف مفسرین هغه کړی دا هغه دا چې غټ ته نسبت کړي دي اته دې وهلو د دې ماتولو نسبت دې غټ ته کړي دي دا نسبت مجازي ده دا مجازي نسبت ده د دې مثال درسته لکه مثلا یو غل اونی ولې شي دا غن لاس کټ کړی شي لاس ته حکومت کټ کی چې کوم شرعي حکومتي باغې کې د غل سزا چې نه هغه دا چې غل نو لاس کټ کولې شي په شریعت کې حکم دی د قران پاک آیات دی غل نه لاس کټ کی د حکومت کارنده او بیا غل څه کوچ دا لاس په دستانه چې کټ کړي وستا عمل کټ کړي دا لاس په تاسو نه په خپل کټ کړي ځکه چې دستا عمل داسې دی د لاس د کټ کولو نسبت غلط وشي دې ته نسبت مجازي وي لاس د کټ کولو سبب په خپل ګرځیدل دا کار نه وکړي دا نه بلاس نه کټ کېدو دا رنګ ابراهیم علیه السلام چې غټ بت ته نسبت کړي دا مجازي نسبت ته نسبت مجازي د کار په خپل کړي غټ ته نسبت کړي ځکه د ایمانولو د پر سبب چې کوم دینه دا غټ بوتو چې هر کله ابراهیم علیه السلام کو کتل چې یو ته په کې دی غټ خدای وایي د یو باندې په دې نورم غلط عقیده ده او دنه خو د ډیر زیات امیدونه وابسته دي ابراهیم علیه السلام د غټ د خلکو د غټ باره کې د عقیده د وجنه ابراهیم علیه السلام دا اراده وکړه چې د کشران به مات کوم او د غټ په منډه باندې به تبر کېدم چې د خلکو ته پته ولګي چې دا غټ دمره به بس ده چې نه د ځان حفاظت کولای شي نه د خپل کشرانو حفاظت کولای شي نو دا کشران خو چې کوم نه دا د غټ نم زیات به بس شول چې د خلکو مازغه چې کوم نه هغه کار شروع کی دا نسبت چې کوم دا نسبت مجازي دی او دې ته توریه وایي دې ته سوي دې ته توریه وایي ابراهیم علیه السلام دا درو نه دی ویلي بلکې توریه کړی ده او حدیث مبارک کې راځي چې ابراهیم علیه السلام درې درو ویلي درې توریه کړی دي دوی د الله تعالی د پاره ویلي هغه یو دا دی چې دا کار په دې غټ بوت کړی دی دا کار د الله تعالی د پاره کړو چې دا خلق الله اومني الله او پیژني دا خلق الله او پیژني او الله تعالی اومني او دا یو کار دی د الله د پاره کړو او بل دا چې دا قوم کله میلې ته وتل ابراهیم علیه السلام ته دعوت ورکړ چې زموږ سره میلې ته لاړ شه او په میله کې ودای کوم دین خرافات کول غړېدل سنډېدل وکول خلاف شریعت کارونه وکول او په میلو کې چې کوم دین هغه مجری څنګه چې نن سبا بعض ځایونو کې په جلسو کې مجری کې داسې مجرب وو ابراهیم علیه السلام د دې مجرین نه بچ کېدلو لپاره وایي چې انی سقیم زه بیمار یم
قوم ته وی چې زه بیمار یم د قوم سره لاړم نو په ظاهر ابراهیم علیه السلام بیمار نو او نو د دې کلام هم دوه معنی دي د سقیم معنی دا چې زه بیمار یم او معنی دا د سقیم بل معنی دا چې زه غمجن یم او د سقیم بل معنی دا چې زما زړه خفه دی ابراهیم علیه السلام دلته کې سقیم وي نو قوم بیا په د باندې زور او زبردستي ونکړه او د ځان سره بونفتو دا به متوري کړی ابراهیم علیه السلام دا دوی د الله تعالی د پاره وی او درې متوري دا کړی چې ځل په سفر باندې او حضرت ساره چې د بیبي و رضی الله عنها دا ور سره و بلار کې دی دا وی چې کویل شو چې مخکې او ظالم بادشاہ د چاوا د چا سره خزوی زره خزو چې د کوم سړی سره خزوی نه هغه ته اشاره په بده اراده باندې د بادشاہ د خزې اشاره کې ځان سره او چې چا سره خور وی الور وی نو هغه نه اشاره ابراهیم علیه السلام چې ورسېدو دا غنه دا بیبي ساره ته نه ونی ولا ابراهیم علیه السلام ته تاسو پر چې دا د څوک ته چې دا زما خور ده او د پاره د دې چې دا د ظلم نه بچي زما د بیبي سره چې د بادشاہ کوم بده اراده ده د خلکو د زنانو سره کوي چې هغه بده اراده بادشاہ د زما د بیبي سره ونکړي ابراهیم علیه السلام چې دا مې خور ده او بیبي ساره چې کله د دې باوجود دي ظالم بادشاہ دا زنانه بیبي ساره ونی ولا د خپل اصول نه خلاف کارو او بیا چې کله بیبي ساره ته په بده اراده باندې لاس وشت کنو الله سے شلش بیا معافی او قیمت دعا او کا هغه دعا او کړه الله سے سم شو نو په دې ځل باندې بیا په بده اراده باندې هغه ته لاس وشت کنو بیا لاس شلش درې ځله لاس شل شو درې ځله د هغې په دعا باندې لاس سم شو چې کله درې ځله د سره دا کار وشو نو بس دی بیا خپل کار نه د توبه وایسته بیبي ساره یې پرېښودله ابراهیم علیه السلام دغه ټیم کې چې دا زما خور ده نو په دې دپاره یې ویلو چې د ظالم بادشاه د ظلم نه بچ شي او د ظالم د ظلم نه بچ کېدلو دپاره توریه کول داسې کلام استعمالول چې د هغې دوه معنی وي د ستاتې یو معنی مخاطب تېره بل معنی مرادي نو داسې کلام پیش کول هغه د ظالم د ظلم نه بچ کېدلو دپاره دا د ټولو په نسبت د ټولو فقهاو په نسبت باندې دا جایز دي ابراهیم علیه السلام په درېیم ځای کې دا توریه کړې ده او یو توریه دا کړې چې دا کار به یې غټ ګوټ کړی وي قال بل فعله کبیرهم هذا ابراهیم علیه السلام چې دا کار به یې غټ کړی وي زموږ استاد صاحب رحمت الله علیه حضرت ډاکټر شریف شاه صاحب رحمت الله علیه دلته کې بله معنی کړې ده بل فعله فاعل چې دا کار به چا کړی وي کبیرهم هذا او غټ چې کوم دی نو هغه دا دی ولاړ دی او تپوس دی کوئی امکان ینفقون چې چېرته دې خبرې کولی شي د ابراهیم علیه السلام په دې جواب باندې د دې قوم هغه مازغه چې دی هغه وخوځېده او دی ورپسې آیتونو کې راځي چې یو به یې ملامته کړ چې دا خو واقعي ده دا خبره صحیح ده مونږ د داسې څیزونو عبادت کوو چې نه د ځان حفاظت کولی شي نه د بل حفاظت کولی شي ورپسې آیتونو مبارکو کې مزید واقعا ذکر کېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين الله تبارك وتعالى نذكر گناهنا معاف نبی علیہ السلام کی امتیان گناهنا معاف ټول پریشان حال پریشانی ختم ټول بیماران سرزم کامل شفا نصیب ټول پریشان حال پریشانی ختم الله خپل رضا د نبی علیہ السلام کامل اتباع نصیب دوار جهان خپل رضا ورنو سره سم مشران پرشان موقعات ټول بخنو فرمای چې موږ ټول په ایمان خاتمه نصیب صلی الله تعالی علیه و سیدنا مولانا